تو وایي سر چې کله تاسو کوم کنټري ته ځئ نو زموږ پښتون ته خلک په کم نظر ګوري او څه غواړئ چې پښتون به په روان وخت کې څونه ترقي وکړي چې دا پښتون موږ لیدل غواړو چې دی په واشنګټن کې هم وي چې دی په لندن کې هم وي دی په سیډني او په نیویارک کې هم وي چې دغه پښتون دی چې دی سکلز واخلي دی تعلیم اسلام چې کوم تعلیمات موږ له راکړي دي چیرې که په هغې باندې موږ مخکې مزل وکړلو نو که بیا ته پښتون وي که نه وي الله تعالی به تعالی ترقي عزت مقام شهرت دولت هر څه به درکوي. سلامونه قبول کړئ اجازت رحمان ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره په کبیر ریسټورانټ کې موجود یم. زما تر څنګه کبیر ابریدي صاحب چې جانه پہچانه نوم دی او په دې نړۍ کې که د دې ملک خبر وکړو او که بار خبر وکړو د پښتنو سافټ امیج چې کوم دی هغې دنیا ته ښودلی دی. که په نیشنل سطح باندې موږ خبر وکړو نو ټوریزم یې د ځمکې نه راغستی او اسمان ته رسولی دی او رسوي کوشش روان دی. په دغې سلسله کې هغه د کبیر ریسټورانټ یو افتتام کړې وه. د پرانستې په ورځ باندې موږ راغلي وو خو چونکې د توقع نه زیات رشو نو ملاقات هغه شان ونه شو. نن موږ د هغوی سره راغلي وو. د هغوی الحمدلله موږ له ډېر زیاته عزت وکړو ډېر زیات عزت افزایي وکړه او ډېر ریسپیکټ یې راله راکړو. د بونې دا ټول ځوانان چې کوم دي هغه ډېر زیات په مخ باندې ښکلا ده او مسکراهټ دی. د هغوی د صرف د ډسټاپ په وجه او د کبیر دی بای په وجه باندې خبره به سره شریکه خبرې به اوږدوم نه. د کبیر بای نه به تپوسونه کوم چې کبیر بای په دې غټ ریسټورانټ باندې په افتتاح ته مبارکباد درکو او دا راته ووایي چې په ټوریزم باندې ډېر کار کړی دی. نو د کبیر ریسټورانټ چې تاسو سټارټو نو پای کې به ډېر هارډ انځو ډېر مشکلات به نو څنګه دا تاسو منیج کړو بیا هم کبیر ریسټورانټ چې کوم دی هغه دونه کامیاب افتتاح وکړه؟ اول خو ستړي مشي وایم د بونیر نه راغلي ځوانانو ته مشرانو ته او ټول بونیر ته مې دعاګانې سلامونه مهرباني. دوه پوښتنې ته وکړې یو د سیر او تفریح سیاحت سره یو د کبیر ریسټورانټ ته حوالې سره. نو بالکل خدمات به زموږ د سیاحت لپاره اوس هم هماغسې جاري وي. لږ چې فرصت میلاو شي بیا به زه هغه خپلې منډې تړې دوباره شروع کوم. بیا سیاحت په بونیر کې هم ښکلا ډېره زیاته ده میلمستیا هم پکې شته دی خلک یې ویلکمینګ هم دي. نو انشاءالله د بونیر سیاحت باندې به هم شریک کار کوو څنګه چې تا نورې نامې واخیستې د دیر دپاره هلکان ځوانان سرګرم دي. دغسې خوشحاله شوم چې د بونیر مې هم هلکان ولیدل چې په سوشل میډیا خدمات ورکوي او بیا به راشو د ریسټورنټ جوړېدو دپاره هر کار د سکریچ نه شروع کول آبادول او چې تجربه دې پکې نه ځان هم پې پوهول نو وي هرډلز وي مشکلات وي خو هر یو کار که مشکل وي خو ممکن هم وي نو هغه شانتې مونږ پروف کوو. ښایي تاسو ته څنګه چې زمونږ کوشش و چې پېښور به بدلو نو الله وکړل د دې ریسټورنټ اوپننګ سره هماغه شانتې رونق تاسو ولیدو یو ښکلا تاسو په ګراونډ مونږ درکړله. نن که مونږ ولاړ هم یو په هماغه تورو پټو کې ولاړ یو چې کوم ځای ته به خلک د یرې راتلی نه شول او نن په هغه ځای کې مونږ ولاړ یو دا ویډیو ریکارډ کوو. نو دا ټولې هغه خبرې دي چې کوم زمونږ د فین فالوینګ دارونه چې دي د دوی دعاګانې وې سپورټ و چې الله تعالی بیا موږ دې مقام ته راورسوي. سرجي په اخره کې به یو تپوس دا هم کوم سرجي تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د پښتون نوم چې کوم دی هغه ډېر زیات چې خلک نوم کله علي نو ډېر زیات لږ یره غونته کې محسوسوي لږ ګبراهټ محسوسوي. تاسو د دنیا الحمدلله چې زه ګورم ډېر کنټري تاسو وزټ کړو د پښتون هغه صاف امیج د امن پیغام تاسو ورسو. نو دا راته ووایي سر چې کله تاسو کوم کنټري ته ځئ نو زموږ پښتون ته خلک په کم نظر ګوري او څه غواړئ چې پښتون به په روان وخت کې څونه ترقي وکړي؟ بس حالاتو ته که ګورې ټول هم ته داسې نه شي ویلی چې بل چا زیاتي کړي دي. زموږ پښتنو سره زیاتي خپله پښتنو هم کړي دي. موږ په خپله پښتانه هم راویښېدل غواړو نه چې سکلز حاصل کړو سبق ښه ووایو ښه سیټونو ته ښه پوسټونو ته یا که کم رور زموږ مخکې ترقي کوي هغې کې موږ کوشش کوو چې هغه ته لاره ورنه کړو خپې راکاږو. نو کله چې موږ دا نقصونه د ځان نه لرې کړ د ښه نیته کم چې زموږ دیني تعلیمات دي اسلام چې کوم تعلیمات موږ له راکړي دي چیرې که په هغې باندې موږ مخکې مزل وکړلو نو که بیا ته پښتون وي که نه وي الله تعالی به تعالی ترقي عزت مقام شهرت دولت هر څه به درکوي. نو په پښتنو کې ډېر کمی داسې دي چې د هغې قصوروار دوی پخپله دي. نور مشکلات کم د وخت سره چې تړلي وو کم کې تاسو جنګونه ولیدل دوی کډې وکړلې د یو ځای نه بل ځایونو ته لاړل. نو هغه زمانه هم چې په ډېر کم قومونو کې چې یو پکې پښتون هم دی دا تکلیفونه یې ولیدل
خو اکثر د تکلیفونو نه بعد هم چې سړی ته د راحت موقع میلاو شي نو هغه بیا ډېر ښه کم بیک کوي. موږ اوس په هغه کم بیک کې هم لږ سستوالی وینو. پکار دی چې دا ځان نه لرې کړو، د بغض، کینې، نفرت نه راوځو، یو بل سپورټ کول شروع کړو، خپل هم ترقي حاصل کړو، بل هم ترقي ته پرېږدو. ډېره مهرباني کبیر صاحب، ټولې خبرې چې کوم دي هغه به د خپلو خبرو کې راټولې کړې. تاسو ته وایم چې دا پښتون موږ لیدل غواړو چې دی په واشنګټن کې هم وي، چې دی په لندن کې هم وي، دی په سډني او په نیویارک کې هم وي، چې دغه پښتون دی چې دی سکلز واخلي، دی تعلیم واخلي او دنیا ته وایي چې موږ امن پسند خلک یو، موږ مینه ورکوونکي خلک یو، موږ ډېر صاف او ګرین او کلین خلک یو. نو په دغه خبرو باندې اجازه غواړم او امید لرم د کبیر بای په خبرو به تاسو پوه شئ. اجازه راکړئ، په لوی الله سپارم.